على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. صدق الله العظيم. سورة البقرة سورة الأنعام ومقارا پنځه نمبر آیت دی. دی آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د مشرکانو کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکذیب بیان شو. اوس په دې آیاتونو کې د مشرکانو کافرانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا فرمایشی معجزو مطالبه ذکر کی. د مشرکانو کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا مطالبه چې د صفا مروه دا غونډه مونږ د سرو زرو په مونږ بیا ایمان یا دا مطالبه وکړه څنګه چې صالح علیه السلام خپل قوم ته د اوښې معجزه راوړې وه نو موږ ته د اوښې معجزه راوړه بیا به دې ومنو. یا څنګه چې موسی علیه السلام سره همسا او مار به ترې جوړېدو هغه شان معجزه راته ته هم راوړه بیا به دې ومنو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کوشش باندې چې دا مشرکان کافران ایمان پر څنګه هرڅ هر په دې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سوچ دا جو کہ اللہ پاک ماته داسې معجزات راکړي چې داخله کې ایمان وکړي. داسې معجزې دي څنګه چې دی غواړي په مقصود د نبی علیہ السلام د دې مشرکان ایمان وروړي. نو الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا کافران استاد نبوت نه استاد دین نه انکار کوي او ته ډیر کوشش کوي چې دې خپل دین ته راوړي چې دې ایمان راوړي. نو کستا طاقت شي ته اسمان طرف ته برخې یا ځمکه کې سوري وکي او د دې د طبیعت مطابق معجزې دې ته راوړي او چې الله پاک د دې هدایت دی غوښتي نو دې چرته په هدایت باندې راځي هر قسم معجزې ورته راوړي. او بل دا مشرکان کافران په شان د مړو دنیا کې دي ته ځان ډېر زیات په دین باندې مهنت باندې ستړي کړي چې دوی بستا خبره ووري پیدا وو ایمان برو. لیکن دا په شان د مړو څنګه چې مړي د دنیا د خلکو د خبر نه پیدا نه اخلي دا شان د مشرکان کافران ستاسو د دعوت نه پیدا نه اخلي. اوس په دې کې تفسیر جلالین ذکر کوي چې الله پاک د کافرانو تشبیه د مړو سره ورکړه چې دا کافران په شان د مړو دي نو دا په پیدا نه اخیستل. اوس دنیا والا خلق ټول راجم شي او یو سړی کافر مړ شوی او خلق وی چې د عذاب بچو د دین دعوت قبر ته شروع کی نه پیدا نه نو دا چاته کافران ستا خبرې خې اوري خو پیدا نه اخلي نو دی په دې پیدا نه اخیستلو کې په شان د مړو. دا مطلب نه دی چې په نه اورېدو کې په شان د مړو ولې کافران اورېدل کوي کوونه کار کوي خبره باندې شي خو دې داس اورېدل نه کوي چې دې پاګې باندې پیدا واخلي ایمان وروړي. نو په دې قبر کې دا مړین داس اورېدل نشي کولی چې د دنیا د خلکو خبرې ووري او دا غي نه فایده واخلي. نو په عدم انتفاع کې د کافر د مړي سره الله پاک تشبیه ورکړي. او بیا الله جل شانه فرمایي کدا خلک ایمان وروړي نو زما قدرت ته دی وګوري
زناور میں پیدا کړی دي، مختلف قسمونه مارغان میں پیدا کړی دي، او دا مختلف قسمونه دي. څنګه چې تاسو ته رزق درکوم، زناور ته ورکوم، مارغانو ته ورکوم، دې ایمان نوړي په دې طریقه قدرت ځان کوي. او بل لا کافران ته تکذیب ستاد قرآن کوي، نو دې تکذیب ځکه کوي چې دې کانه دې د حق ته اورېدل، دې ګونګیان دې د حق ته ویلو، او دې د کفر په تیارو کې پراته دي ځکه تا نه مني. خو کدی کافران ته الله پاک هدایت نصیب کو او د دې سترګې سمې شي، وګونه سم شو، بیا به پیدا وا. بل کافرانو چې دا کوم خدایان دې چې ځان له کوم بوتان جوړ کړی، پیغمبر علیہ السلام دې له تاسو کله پاک در باندې عذاب راوړي، نو دا بوتان او دا خدایان تاسو ته تکلیف نه کولی شي، کرشتون تاسو دا خدایان یو تاسو امداد کولی شي، دا جواب را کی پیدا در کولی شي. نو دی به خامخا تاسو ته دا وایي چې الله پاک صرف عذاب لري کولی شي، پر څوک عذاب نشي لري کولی. او دی خپل خدایان په وخت د تکلیف کې پریږدي او صرف الله یاد، لکه په دې کافرانو چې کله تکلیف راغی الله ته به आवाज کوي، او چې کله په تکلیف کې نو بیا به سجدي خپل بوتانو ته راکول. نو که حقیقت کې دا خدایان وي، نو پکاردار چې دی په وخت د تکلیف کې هغې ته आवाज کړو، نو په وخت د تکلیف کې الله نه علاوه بل چا ته आवाز نه کوي، په معلومه دا شو چې دی دا خدایان د فیدې نه دي، او دا جعلي دي، فرضي دي ځان ته جوړ کړي. الله جل شانه فرمایي وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، او کچری ګران وي پتا باندې د دې کافرانو د اعراض کول استاد دیننا، فإن استطعت پس کچری استاد طاقت وشي ان تبتغي نفقا في الارض، دا چې ته ولټې پسمک کی سوري، او سلمن فی السماء، یا کومه اسمان طرف ته، فتاتيهم بآية پستراتو کی دي ته معجزه باندې چې څنګه دی غواړي، لیکن دا طاقت نشته. ولو شاء الله كتره الله پاک د کافرانو هدایت لجمعهم على الهدى، نخام خابراج مکړي دی هدایت باندې، فلا تكونن من الجاهلين، بس تمکه غادنا خبرنا پویا خلقنا. انما يستجيب الذين يسمعون، يقينا قبل باستاد دین دعوت اکسان يسمعون چغي اوریدل کی او خبر ځان پیي، والموت دا کافران چې پشان د مړو دي، يبعثهم الله پاک براج بندي کی وی، ثم الیه يرجعون، بیا بد الله پاک طرف ته دی واپس کول شي، بد بوته ملو شي. وقالوا فإذا كافران لولا نزل عليه آية من ربي، ولنشنازل ولي پدی پیغمبر علیہ السلام یو نقاد خپل رب د طرف نازمون د طبیعت مطابق. قلت فرمائے ان اللہ قادر، بشک اللہ قادر دی علی پدی خبرم، ان ينزل آیتا چنازل کی یو معجز استاسد طبیعت مطابق، ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر دی خلق نفیگی. وما من دابت نشتری پدیز مکہ، نشتری اس قسم زندہ سر پی ارد پس مکہ، ولا طائر او نیو مارغ، یدبیلو چلوزی بجناحی بخبل وزر باند، الا امثالکم، مگر بھی مخلوق دی پشان استاسو. ما فرطنا فی الكتاب من شیء، اننی بریخ پلوح محفوظ کی اسجد، ثم الى ربی محشرون، جابکی پلب طرف تراجم قولشی. والذین کذبوا بآیاتنا، کسان دی تکذیب کی زمد آیاتون دا قرآن، سمون بی کان دی حق دا اوریدلنا، وبکم اوگم گیان دی دا ویرنا، فی ظلماتی پچرو دا کفر کی پرات دی. من یشع اللہ یضللہ، چاہد پارا چاہتا ارادو کن اللہ یکم راکی، ومن یشع یجعلو علی صراط مستقیم، او چاہتا چلا پاکو بڑی مکوباری نوی گردی بنی غلارد ہدایت. قل تو فرمائی ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، تاسو ما خبر راجی کچر راشی پتاسو عذاب اللہ پاک پا دنیا کی، او اتتکم الساعت یا راشی پتاسو باند قیامت او عذابنا، اغیر اللہ اتدعونا، اغیر اللہ پاک دبتاس آواز کوئی ان کنتم صادقین کچر تاسو پاک پر خبر کی رشدنی.
بل ایاو تدعون بلکہ خاص اللہ پاک نمتاس آواز کوئی فیکچف ما تدعون الیہ بس اللہ پاک ردی بکیا وسجتا سغیر ترا بلی انشاء کچر اللہ پاک اغواری وتنسون ما تشرکون او تاسو ببریک یا وسجتا سے اللہ سر شرکان جوڑا ہوئی واخر